والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. دا نننې چې کوم مجلس دی نو دا مروجه مناظرې چې کومې شروع دي نو د هغې اثر چې کوم دی نو موږ به کوشش کوو چې هغه اثر او تاثر خور نه کړي. د دې خبرې دپاره لږ پس منظر ذکر کول غواړي نو چې هغه د خلکو ته واضح شي نو بیا به پته ولګي چې یاره موږ مجبورا ناست یو که نه د شهرت دپاره یا د میډیا دپاره ناست یو. یو وخت داسې و چې دیوبند یو عالم فارغ شوی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه د هغې یو میشن و د توحید او د سنت خدمت او د شرک او د بدعت خلاف. هغې خپل میشن مخې ته به و په هغې کې ډېر رکاوټونه راتلل او واضحه خبره ده چې کله یو عالم کار کوي نو په هغې کې ډېر رکاوټونه راځي. دا خبرې انتها دې ته ورسېده چې ستاسو مشر ستاسو استاذ به ستاسو مشر به مفتی ندیم صاحب لکه دا خبره وکړه چې د هغې د زنکدن په ټیم کې ګز ژبه راوتې وه. بیا د هغې نه وروستو پنجاب کې یو عالم احمد سید خان ملتانی تیر شوی دی، هغې باندې د خروج حکم زموږ د جماعت ته طرفه لګېدلی و، خو د هغې باوجود به هغه موږ پسې تړو او بیا به وی چې یاره د ده د قبر نه د سپو وازونه راتلل داسې. نو حق پرستو ته ډېر رکاوټونه جوړېدل. هغه یو دور و تیر شو، الله تعالی موږ له مقرره کړه. نو هغه فتوا د اخراج د اهل سنت والجماعت چې بل خارجول اهل سنت والجماعت نه، نن هغه فتوا زمونږ ده. زمونږ دعوه چې کومه ده هغه ان شاء الله تعالی موږ خپله پیش کو، په هغې باندې به بلال مولوي خپل دلایل بیا وایي. خو صرف یوه خبره دې ځای کې لږ کومه لکه ډېره نامناسبه ده چې تاسو راغلي مناظرې له کتاب نشته لکه دا ډېره د افسوس خبره ده. لکه په کار خو دا و چې تاسو کتاب راوړی وی او دلیل باندې خبره شوې، تاسو د امیر صاحب ته ووایئ که نه جي چې لکه موږ به دلایلو باندې خبره کوو، دلیل خو د کتاب نو هغه نشته دی. یو څو خبرې دي په طور د اصولو باندې تاسو ته وایم، ان شاء الله تعالی د هغې نه بعد به بیا مخې ته خبره بوځو. اوله خبره د ټن د جو هغې خو تعیین شوی دی چې لس منټه به د مناظر دپاره 15 منټه به د صدر دپاره. دویمه خبره دا ده چې تاسو کتاب خو چونکې ستاسو سره شته نه، خو بالفرض که چې د زموږ نه واخلی پیش کوئ هغه به هغه چې مسلم عند الخصمي چې مونږ یې منو. لکه که تاسو یو کتاب حواله ورکوئ نو هغه کتاب چې مونږ یې منو، مونږ چې د یو کتاب حواله ورکوو نو هغه به چې تاسو یې منئ. که بالفرض داسې کتاب چې ما خپل راوړی او تاسو چېرته زمونږ نه خپل کتاب والی مونږ ته پیش کوئ نو هغه به قابل قبول نه. دویمه خبره خروج د موضوع نه به نه، خروج د موضوع نه دا به نه. موضوع زمونږ دا ده چې تکفیر د جمعیت علماء اسلام، دا دعوه ډېر وخت نه بلال مولوي صاحب کوي، تقریبا کال 2 وشو چې دا دعوه کوي. اخو بیا خبره ده چې داسې میدان نه دی لګېدلی چې پای کې دا دعوه ثابته شي. موږ له چا دا موقع نه ده راکړې که نه مفتی ندیم صاحب ته څو پیرې بلال مولوي صاحب دغه کړی دی، خو هغې کله وایي چې یاره تحریري به کوو، کله وایي تقریري کوو، کله صحیح کله صحیح، که نه جي. نو زموږ موضوع هغه تکفیر د جمعیت علماء اسلام دی، دعوه بیا وروستو پیش کومه. درېیمه خبره دا چې تاسو به صرف قدر دا تعیین وکئ چې تاسو پیل حل د جمعیت علماء اسلام د طرفه ناست یې که نه د نوجوانان احناف د طرفه. دا خبره لږه ډېره ضروري ده زموږ دپاره، که نه جي، ځکه دې کې بیا وروستو ډېره مسلې راځي. بله خبره دا چې مخکې یو خبره شروع وه ستاسو په ټلیفون باندې څه خبره شوې وه د ایمان د تعریفاتو باره کې. نو تاسو د وس نه خبردار شئ چې د ایمان په تعریف کې اختلاف نشته دی. مناظره کېږي په هغې خبره باندې چې په هغې کې اختلاف وي. توجه المتخاصمین چې دواړه طرف ته خصمینی، خو د هغې په تعریفاتو کې زموږ اتفاق دی، زموږ اختلاف نشته دی. نو د ایمان تعریف کې خبره نشته دی، بلکې د هغې باره کې به زه دا ووایم هر کس چې پیدا کېږي دا به فطرت د اسلام باندې پیدا کېږي. کل مولود یولد علی الفطره، خو فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. وروستو بیا لکه یا مرتد شي یا کافر شي څه شي که نه. نو نفس ایمان ثبوت چې دی نو موږ د ټرمپ دپاره هم منو، د اوباما دپاره هم منو، فرعون دپاره، حامان دپاره، خو وروستو ترې سلب شوی دی. نو زموږ چې کوم فتوا ده، زموږ چې کومه فتوا ده نو دا په سلب د ایمان باندې ده، په عدم ایمان باندې نه ده ابتداءً.
اول نه ایمان خو وروستو سلب شوی دی نو موږ ان شاء الله تعالی پای کې خبره کوو نواقص د ایمان به ان شاء الله تعالی بیا موږ ذکر کوو نور تاسو خپل طرف څخه خبر على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم سامعینو دا مرګري زمونږ راغلي د ډېر لري نه دیولۍ نه مونږ هم د دې علاقې یو نو زمونږ د ټولو نه اهمه خبره خدا ده چې ښه یعنې په امن او امان کې زمونږ دا خبره وشي د اخلاقو به دایره کې وشي بد اخلاقي پکې ونه شي او دیمه خبره دا ده د ټول نه اول چې دا مجلس د مبادیاتو دی دا به تاسو د اصول مناظرې یعنې تاسو به ټولو کورسونه کړلي ستاسو ماکابرین دي زمونږ هم دي او په دې باندې کتابونه هم لیکلی شوي دي چې 2 مجلسه کېږي اولنی مجلس ته اصولو د مبادیات وي په دې کې د دعوې او د جواب دعوې چې دی تعین کېږي دویم مجلس بیا د دلایلو وي او هغه د مناظرې نو مولي صاحبو دا افترا او دغه یعنې نسبت ستا مونږ ته چې هرته کتابونه نه دي راوړي او تاسو نه دي راوړي دا مجلس د مبادیات دی دې کې به صرف موږ خپله دعوه جواب دعوه چې د دې تعین کوو وضاحت به کوو دویم مولي صاحبو دا خبره جوړه شوې د دې نه ده چې بله ورځ بلال مولي صاحب او مفتي صاحب دلې په ټلیفون باندې خبرې کړلي پای کې بلال صاحب خبره بالکل واضحه ده بلال صاحب دا خبره کړله چې جمعیت علماء اسلام ولا علما چې دي دغه ته دیوبندیانو ته کوپر نسبت کوي یعنی کافر وته وي مسله زمونږ په دې کې ده او دویمه خبره دا ده چې په ایمان زمونږ باس ته ایمان به ته پیژنې مخکې دا زمونږ د اصولو قاعده ده تورب الاشیاء بازدادها چې کله تو د یو شي فتوا لګی که نه نو د هغې ضد به هم پیژنې مثال ته به مؤمن پیژنې چې مؤمن چاته وي کافر چاته وي او کوپر او د ایمان د معرفت خبره ځکه کو مولي صاحب چې حکم په مجهول شي نه لګي دا په معلوم شي باندې لګي او ته به عالم یې دا باس چې څوک کوي بلال مولي صاحب دا عالم دی نو دته به د دې حکم مخکې علم وي ځکه موږ په ایمان باس کوو او په کوپر باندې باس کوو نو دې نه مخکې به دا خبره ضروري ښه اوس په دې مجلس کې به موږ دعوه جوابي دعوه چې دا متعینه کوو نور شرایط خو د مناظرې چې کوم دي او انشاءالله مناظرین طی کوي یو خبره خدا واضحه شوه چې یاره لس منټه ټایم به په دې کې به چې دی نه زیادت نه او دا بله خبره هم تاسو په خپله ذکر کړه چې خروج عن البحث به نه که چا د مبحث نه بحث وکړو یعنې ووتو ته نو دی به چې دی دا به د شکست شمارلی شي نو په اصول مناظره کې به بحث دنده کوو دا خبره به اوس بیا مولي صاحب واضحه شي چې ای جمعیت علماء اسلام کافر دي او که نه دي د اوسه پورې خو موږ صرف دا چې کومې فتوې لګولې دا په کمرو کې لګولې اوس په میدان کې به دا فتوا دلته واضحه شي چې آیا دي کافر او که نه تاسو چې کوم حکم لګوئ دا ثابتولی شي او که نه نو په دغه کې به انشاءالله په اصول مناظره به بحث کوو ښه زبردست نو تاسو به هم دغه د دایرې نه د اخلاقو د دایرې نه نوځئ او موږ به هم نوځو چېرته کنزل سپکې سپورې دا به پکې نه وي که کم یو فریق دا کنزل وکړو یا یې خوله بده استعمال کړه دا به هغو شکست دي دا مونږ تاسو تر خپل طرف نه وایو که مونږ وکړو مونږ به چې شکست تسلیمو که تاسو وکړو نو تاسو بیا تسلیم وایي صحیح ده الله کریم دې په دغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعل المناظرة طريقا لإظهار الحق والصواب والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب عزتمندو مسلمانانو تاسو ته پته چې زمونږ او مفتی محب الله چې کوم راغلی دی د شور زمونږ دلته د راجمع کېدل نن په یو اهمه مسله دي مسله دا شی و چې د مفتی صاحب ته یو بریلي طالب علم ټلیفون کړه مفتی صاحب ته وویل چې جی تا ویلي دي چې بریلیان مشرکان دي او کافران دي نو دوه دا جواب کې دا وې هغه کلیپ چې دی هغه ریکارډ دی چلیږي دوه دا وې چې که تاسو علماء دیوبند ته کافر نه وای نو به ضرورت په دې ټیم مسلمانان ویم ناغوتی دا خو زما د کفر سبب دی د ما د کفر علت دی د ما د شرک خو نه دی که نه علماء دیوبند ته کافر ویل چې کله دا خبرې ما واورېدې نو دې نه مخکې زما د مفتي ندیم سره بحث روان و په دې موضوع باندې چې جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند ته کافر ویلی دي او ما ورته الله به زه ثابتوم خو هغه یو تعین وکړه کله یو څه کله بل څه اوس وایي زما سره تحریر مو نظر وکړه بېګانه مې سجده نو مفتي صاحب ته ما ووایي چې مفتي صاحب دا خو تا ډېره ښه خبره وکړه چې تا دا ووې زما د دعوې 2 جزو
یو خو تا زما سره ومنو چې جمعیت علما اسلام چې دی د علماء دیوبند چې څوک کافر وي هغه کافر دي، دا خو تا زما سره ومنله، نو دا خبر خو اسانه شوه چې زما او ستا خو په دې خبره کې اتفاق راغی که نه. د یو جز ثابتول خو اوس په کار به ځکه نه چې دا خو تا هم منې، ځکه تاسو ووایئ چې څوک علماء دیوبند ته کافر وي هغه کافر دی. ما وی زما د دعوی بل جز چې کوم دی هغه به اوس ثابتول اسان شي، زه به دا ثابتوم چې جمعیت علما اسلام علماء دیوبند ته کافر وي، نو ستا په فتوا باندې به جمعیت علما اسلام چې دی دا بیا کافرېږي، ځکه تا په خپله ویلي دی چې څوک علماء دیوبند ته کافر وي هغه سړی چې دی کافر دی. زه به نن ثابتوم چې جمعیت علما اسلام علماء دیوبند ته کافر وي. تاسو چې دا خبره کوئ دا مجلس د مبادیاتو دی، دا مبادیات هم دی، مفتي صاحب په ټلیفون زما سره خبرې کړي، خپل کتابونه راوړه او زه به خالي درځم ځکه چې زما ته هر څه په یاد دي، خبره ریکارډ ده. مفتي صاحب تا زما سره بار بار لوس کړه چې دا خبره په یو ځای ختمو، بار بار راتله نشته په دې ځای باندې. زه دعوه پیش کوم به چې کله ما دعوه پیش کړه زما په دعوه باندې کم تنقیحات لري ولره، مولوي صاحب چې څنګه ووي چې یاره ایمان په مجهول شي باندې حکم نه لګي، زه به انشاءالله چې کوم ایمان د علماء دیوبند خو ته معنی کنه، د علماء دیوبند ایمان معلوم دی مجهول نه دی، کته په تعریفاتو باندې چې د شی معلومه مجهوله نه زبر ته چې کوم اعتراض لري هغه وکا تنقیحات وکا زبر تستا بالکل ته تنقیحات چې کوم دغه جواب بدر کوم، خو زما داوا به چې د مخه ته بیا مو پاغه بدلایل پیش کوم. زما د داوید وجوزو یو دا چې سو علماء دیوبند ته کافر وي هغه سړی کافر دی، هغه د مفتی سی په خپل د فتوا لګولې د سید مفتی سی بو. دویمه خبره ده زما د داوی چې زویمه جمعیت علماء اسلام کافر دي، زکه کافر دي د علماء دیوبند ته کافر وي. یو جزء مفتی صاحب زما سره مانی، دویم جزء مفتی صاحب مانی، خو مفتی صاحب وایي صرف په ثابته زبینن ثابتوم. مفتی صاحب یو مسله به وي ځکه چې ډیر باندې زه وتنن یو سم مسله ثابتوم چې یو مسله د سماع الاموات کې جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند ته کافر ویلي، خارجي وته ویلي، معتزلي وته ویلي، د اهل سنت والجماعت نه وته خارج ویلي، بدعتيان وته ویلي، محرف فی القرآن وته ویلي، يهوديان وته ویلي. دا لس پتوی بزن نن ثابتوم، عوام تاسو گواشي چې دا جمعیت علماء اسلام د طرفه چې کوم راغلي دیو چې د نن بز ثابتوم چې دا ځان علماء دیوبند ته منسوبي، د علماء دیوبند په نوم روټي او چاندي غواړي. نن به ثابتوم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم نمائندگان ناغلي دی علماء دیوبند ته کافر هم وي، معتزله وته هم وي، خارجي وته هم وي، او دا رنګي کافر وته هم وي، د الله تعالی د زمکه بدترین مخلوق وته هم وي. دا کتابونه دي. ها زه چې کوم کتاب پیش کوم ان شاء الله زه به کتاب خیم چې مفتی صاحب دا ساده مشر کتاب دی، لکه مثال په تور د ما سره د سماع المعتاد سرپال خان صفدر دا منی کنه منی چې ته دا منم زم په دې کتاب کې علماء دیوبند ته کافر ویلي، په دې کتاب کې علماء دیوبند ته زنديق ویلي، نو دې کتاب نه انکار به نشي کولای. کما کوم وجه ذکر کړه دا باغی کې توجیه کولای شو یا دې باغی تطبیق کولای شو وبکه خدا باندې کې چیزې زستا کتابونو پیش کوم به پتا کتاب نه دراوړل دا دې وجه نه دراوړل چې تاسو په دې موضوع بحث نشئ کولای. په دې موضوع مفتی ندیم نه تیاریږي، په دې موضوع باندې چې ده تاسو د مفتی ندیم سره د مفتی رسال او د دې غټه جرګه وشو او دا چې ده تاسو کوم کس پکې ناسو هغه زما اوس ملګری شوی دی د دې په مدرسې مفتی ندیم کې، خو هغه وی مفتی ندیم ته دا خبره وکړه چې په دې موضوع به سره بحث نه کوي، کنه د مفتی ندیم مال چیلنج راکړ ولې شاته شو، نو په دې موضوع تام بحث نشي کولای. دا ته چې نن خالی راغلی د دې پته لګي چې ته په دې موضوع بحث نه کوې، بحث خرابې. خو کته ګوره زه چې کومه دعوه پیش کم په هغې باندې به ته تنقیح کوې زما په مفرداتو د دعوې باندې، که زما د دعوې مفرداتو نه علاوه بل طرف ته ووتې دا به خروج عن المبحثي او بیا به داسې تنقیحات واوري چې په ټول عمر کې به وګرځئ، خو هغه الفاظ برته نه میلاو شي نه به وینې داسې داسې کتابونه نه برته الفاظ انشاءالله چې په کم فن کې ځي انشاءالله ایمان باندې چې د څه اشکالات لري په خپل ټرن کې ووایه چې زه په ایمان دا اشکالات لرم، هغه به زه په خپل ټرن کې انشاءالله د هغې صفایي کوم بل ټرن به 10 منټه یو 5 منټو کې بیا به زه خپل دلایل شروع کوم په دې خبره باندې چې جمعیت علماء اسلام کافر دي، په دې وجه کافر دي چې د علماء دیوبند کفر کوي. یو جزء تام منه بل به ثابتوم انشاءالله، یو جزء تام منه بل به ثابتوم. خیر خیر نیم منٹ کا مخکې شاده شي دې کې مطلب دغه بیمانه نیم منٹ خیر خبره دي پروش مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد. بای خبرې وشوې ما ځان سره نوٹ کړې، وړمینې خبره صدر صاحب وکړه د شیخ طاهر صاحب په حوالې سره. شیخ طاهر صاحب د دیوبند نه فارغ دی، دیوبند ته دورادي سره ولې لاړو، مولانا نصیر الدین غورغشتوي رحمت الله علیه حق کړو، اول دورادي دنه کړو چې دا حق کو، نو بیا لاړو بای د دیوبند مدرسې ته دورادي دوباره وکړو. صحیح شو جي. په 1935 کې د دیوبند فارغ شوی دی، په 1940 کې ستاسو د پنځپیرتوب د دارالقرآن
چې موږ ورته د پنځپیرتوب نسبت کوو د دې بنیاد هغه په 1940 کې ښودل دی. په 1947 کې د مرکزي چې کوم تنظیم جوړ شو د اشاعت توحید و سنت، په 1943 کې د هغې بیا مرکزي امیر جوړ شو، په 1985 کې بیا دنیا نه تللی دی. لیکن خبره مې دې پر ځکه وکړه چې تاسو د مفتي ندیم صاحب په حوالې سره دا خبره وکړه چې هغه وایي چې یاره جبې راوتل وه. بای جبر راوتل یو خبره ده، او ستاسو د پنځپیر علماو باقاعده مفتي ندیم ته دا ویلي دي، او دا چې مخامخ ناست دی مولوي بلال صاحب دم ویلي دي چې مفتي ندیم دی خپل ایمان ثابت کړي. مطلب څه شو؟ دا ایمان نشته، دا کافر دی. اسماعیل د خپل ایمان ثابت کړي، ایمان نشته، کافر دی. آیا صدر صاحب ته په ګریوان کې سر ښکته کړه، په ګریوان کې بس دا الفاظ چې دی نو دا الله ته ډېر بدترین دي چې سړی داسې ووایي چې د شیخ طاهر جبر راوتل وه، او که دا الفاظ بدترین دي چې مفتي ندیم صاحب چې نن هغه ترجمان دیوبند یادېږي چې هغه په پنځپیران باندې سر ګرځول دی. ستاسو وحدان چې کوم وو هغه نن پنځپیریانو د خپل د جماعت نه خارج کوي. ولې خارج کوي؟ سر یې بدله ګرځول دی. نو تاسو هغه ته څه وایئ چې بھائی خپل ایمان ثابت کا. بله خبره، دویم نمبر خبره تا د سید ملتاني صاحب وکړه چې یاره سید ملتاني صاحب چې دی هغه به یې موږ د خپل جماعت نه وخت کړی دی، لیکن هغه خو وو پنځپیری که نه، پنځپیری خو که نه، داخل خارج هغې ته ویلی کېږي چې مخکې نه د هغې دخول وي. بھائی خارج تاسو هله کړو چې مخکې داخل و. نن مفتي منیر شاکر چې کوم دی، مفتي منیر شاکر نن هغه ستا د پنځپیر نه چې وتلی موږ وایو چې پنځپیر لاره د مرزایت او د قادیانیت ته، هغه د انکار حدیث لاره ده. د دا پړوی دي، د دې پړوی نه به ته خېږي انکار حدیث ته، سبا به تر دې به مرزایي به جوړېږي، بل به ته قادیاني جوړېږي. بله خبر تا کړې وه چې بھائی مبادئ مجلس تا ویلو چې یاره تاسو کتابونه نه دي راوړي. دا الله بنده زموږ د اصول مناظرې اصول دا دي بھائی که زه هر څومره غټ شم د اصول مناظرې نه به خپل سر نه وباسم، هر څومره غټ شم خپل سر خو به نه وباسم. ما کتاب لیکلی دی بھائی د اصول مناظره باندې، رشیدیه به تاسو ویلی. لہذا ما ته یو کتاب داسې وښایه د اصول مناظرې یو کتاب، زما تاسو چیلنج دی چې بھائی مناظره دې کېږي او مخکې د بھائی مبادئ مجلس نه شوي او لیکل دې نه شوي او دعوه جواب دعوه دې نه مناقشه شوي. که در راته وښو نن ستا سره زه مطلب دی چې بھائی په دې اصول نه هټ کردم، دغې د اصول مناظرې په یو کتاب کې راځي نه شي خو او که دې راته وښو نن زما ستا به دې خبره عمل دی. بله خبر راشه بھائی، بله خبره دا شوه چې بھائی کفر او د ایمان خبره. مولوي بلال صاحب زه ولې مخې ته رالم؟ زه ولې مخې ته رالم بھائی؟ وجه دا وه چې مولوي بلال صاحب ما سره کلیپ موجود دی بھائی ایمان دې ثابت کړي پلان کې. زه نن ګورم چې بھائی هر یو کس به د ایمان خبره کوي چې هغه ته د ایمان علم خو یې که نه، چې ایمان خو پېژني که نه. د کفر به هر هغه کس خبره کوي د کفر تعریف خو ورځي که نه. نن به زه دا ثابتوم چې مولوي بلال د ایمان تعریف نه ورځي او د ایمان د تعریف نه جاهل دی، او چې کوم د دین اسلام نه جاهل دی هغه کافر وي. لہذا کم چې د ایمان نه سړی جاهل شي، ایمان د دین جز دی او د دین حصه ده. لہذا د دین اسلام نه جاهل سره کفر دی که نه؟ ته راته وایې چې کفر دی که نه؟ نن چې تاله د ایمان تعریف نه درځي، د ایمان باندې په تعریف چې زه کوم تنقیحات دله کوم ته هغې ما جواب رانه کړې، نو ته به مطلب دی چې ته خپل ایمان اول ثابت کړه، بیا وروسته لاړ شه مفتي ندیم صاحب او د اسماعیل مولوي صاحب د ایمان خبرې کوه. زه چې راغلی دی یم ما تا سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي چې اول به زما موضوع هغه دا وه چې ته به خپل ایمان اول ثابت کړي. د مشران ته هم نه وایم بیا ادبي نه کوم، زه مولوي بلال صاحب ته نرشه نن ته ما ته خپل ایمان ثابت کا. او دویم نمبر موضوع زما ده زه به خپل او د خپل اکابرینو جمعیت علماء اسلام ایمان به ثابتوم. لیکن تا ما ته دا ووایې چې چلو 3 غنټې به ستا د موضوع شي، اول به د هغې نه ابتدا کېږي، اول زما او دویم نمبر چې دی بیا به هغه ستا د موضوع. بله خبر دا ده چې د علی فطرت الاسلام صاحب صدر صاحب ویلو چې هر یو سړی په ایمان پیدا کېږي، غلطه خبره ده. هېڅ یو سړی په ایمان نه پیدا کېږي، علی فطرت الاسلام ویلی کېږي. دې ته ورېږه خبر خو اوس پوره کړم. علی فطرت الاسلام دې ته نه ویلی کېږي چې سړی په ایمان پیدا شوی. دا تشریح کم دغه کړله ده، کم حدیث کړي ده، دا کم شاري د حدیثو کړي ده. علی فطرت الاسلام دې ته ویل کېږي چې په ده کې د ایمان د قبولولو استعداد موجودي. علی فطرت الاسلام معنی دغه ده. علی فطرت الاسلام مطلب دا نه چې بېدا شي او پاک ایمان موجودي. او بھائی وله دا د جمعیت طرف نه کېږي، د چا د طرف نه کېږي بھائی. زه د خدام اسلام زما تنظیم دی، زه د هغې امیر یم، د خدام اسلام د دیوبند د طرف نه کوم، نه دا نوجوانان حناف د طرف نه ده، نه جمعیت علماء اسلام د طرف نه ده. زه دیوبند یم، زه د ټولو دفاع کوونکی یم بھائی، زه د ټولو دفاع کوونکی یم. امیر خدام اسلام دیوبند ستاسو مخې ته ناست دی بھائی، هغه دا د خدام اسلام دیوبند د طرف نه کېږي. صحیح شو جي؟